پنځشتم سبق دی. دا مونږه ابراهیم علیه السلام د هجرت نه مختصر شروع کړی. ابراهیم علیه السلام شام نه هجرت، بیا خپل بیبي او ماشوم بچی په یو خوشي بیابان کې پرېښودل او د هغې نه وروستو هغه بچی د هغه لږ احوال اسماعیل علیه السلام بیا د خانه کعبې بنیاد د هغې نه وروستو د نبي علیه السلام پیدایش، بیا وړوکوالی، بیا رضاعت او بیا واپس مکې ته راتلل او بیا د هغه د ځوانۍ لږ تذکره، د وړوکوالي حالات، د ځوانۍ حالات، بیا د مکې هغه سختۍ، دا ټول حالات لږ بیان شوي. خبره زمونږ بدر ته رارسېدلې وه چې بدر کې جنگ شو، په هغې کې الله پاک مسلمانانو ته فتح ورکړې وه. دغسې عمر تېرېده، نو په بل کال لا بیا د احد جنگ شو. نبی علیه السلام یو قبیله وه، هغو بدعهدي وکړه. نبی علیه السلام هغو پسې سره د صحابه ولاړ. چې هلته لاړ، یو ځای کې دمه وکړه او صحابه هم ټول خواره شو. هغه قبیلې والا چې و هغه اوچت وخته. غرونو ته نبی علیه السلام یو ونې لاندې آرام کو، نو توره یې هغې ته هغه یو خاښ ته واچوله. کافر ووی چې دغه موقع ده څوک به لاړ شي چې نبی علیه السلام شهید کړي، چې دی د مخې لرې شي، نو نور کسانو حوصله به په خپله هغو به حوصله وبیلي او جنګ به موږ وګټو. داسور نومې سړی و، هغه وی زه به لاړ شم، دا کار به زه وکړم. چې هغه لاړه، نبی علیه السلام آرام کوي او صحابه هم لرې دي. دی پټ لاړ، ته نبی علیه السلام خواله ورسېد او د نبی علیه السلام توره یې راواغسته او بیا یې وی نبی علیه السلام چې د تورې دغه واورېدو نو سترګې یې کولاو شي. کافر وی من یمنعک مني یا محمد، اے محمد تا به ما نه څوک بچ کي اوس صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام وی الله، هغه کافر باندې الله پاک دومره روب راویست چې هغه نه هغه توره اړتاوه شوه. نبی علیه السلام توره راواغسته او هغه ته یې وفرمیل من یمنعک مني، تا به اوس زما نه څوک بچ کي. هغه ورته ویل چې ما اوس ستا نه هېڅوک نشي بچ کولی، ستا په مهربانۍ به اوس زه بچ کېږم. نبی علیه السلام ویل ځه آزاد یې، خلاص یې، څه یې ونه وي ورته. چې دی لاړ،
خپله کسانو خواله نو هغو ته تپوس وکړو چې تا پې موقع راغلې وه نو تا نبی علیہ السلام شهید کول نه وی ما خو اراده کړې وه ماله چې دا توره ارتاو شو زه ارتاو شوم یو ښکلی ځوان راغی او زه یې په دې سینه کې ووهلم او زه ارتاو شو الله پاک جبرائیل علیه السلام را لېږلی د یو ښایسته ځوان په شکل باندې او د نبی علیه السلام حفاظت یې وکړو هغو باندې الله رعب راویست هغه وتښتېده نبی علیه السلام بې د جنګ نه واپس شو بیا د دې نه وروستو بني قینقاع ورته وي دا یو قبیله وه او دا د یهودو یو قبیله وه د دو خپل هر څه دنده چاردیواري وه قلعه چې کمول وه هغې کې بازار مو په هغې کې فصلونه د دو مو پټي مو میوې مو هر څه دنده به میلاوېده دو ته خو کله ناکله به یې بهر بازار لګاو میلې به لګېدې د مسلمانانو یو زنانه راله او د هغو د دوکان نه یې څه شی واخیسته هار یا بل شی د سرو زرو نو د یو یهودي له پې ډېره غوسه ورغله هغه ناسته وه لوپټۍ په سر وه دې یهودي ولګېد هغه یې راکاږله هغه لوپټه د هغې مرۍ ته ونښته هغې یو چغه وویسته مسلمان یو هلته ولاړو هغه له غوسه ورغله هغه راغی دا یهودي د منې د تورې ګزار وکړه یهودي مړ هغه د یهودیانو ځای و هلته یهودیان زیات وو هغه یهودیان ولاړ وو هغو لګېد دا مسلمان یې مړ کړ نبی علیه السلام ته پته ولګېده نبی علیه السلام راغی وی دا قاتل د دې به ماله راکوئ ځکه چې مسلمان چې دا یهودي وجل دی نو د دې وجې نه غلطي د هغه یهودي وه ستاسو د سړي وه ولې مسلمان زنانه ته لاس اچو هغه خو پې خپل کوشش کړی و مرۍ والا خفه کوله نو د قتل اقدام خو هغه هم کړلی مسلمان د دې زنانه بچکولو دپاره په ده ګزار کړلی غلطي ستاسو وه که زموږ د مسلمان غلطي زه به دی حواله کوم که ستاسو غلطي ثابته شو نو قاتل به ماله راکوئ هغوی موږ قاتل خو نه راکو تاسو له خو موږ به فیصله وکړو دوی بیا قلبند شو خپله قلعې ته لاړه او هغه ډېره محفوظه قلعه وه چاردیواري هر څه مضبوط پکې هغو ته هر څه مهیا و او پکې 200 کسان د جنگ ماهر هغو سره وو نبی علیه السلام محاصره وکړه راغی او د قلعې نه ګیر چاپېره خپل صحابه او نبی علیه السلام ورسره کېناست نو هغو سوال جواب راولېږه چې ته په کوم تمه ناست یې مونږ ته دنده څه تکلیف نیست دی مونږ که 3 کاله هم دنده ناست یو هر څه مونږ سره مونږ ته میسر دي او هر څه مونږ سره شته تاسو په کوم تمه ناست یې نبی علیه السلام یې هر څه چې خو مونږ ناست یو 15 ورځې نبی علیه السلام محاصره وکړه بیا هم الله پاک په هغو باندې یره راویسته سره د دې هر څه اسباب و هغه وی مونږ قلعې نه راوځو او د نبی علیه السلام خواله راځو نبی علیه السلام یې زما خواله راځئ خو ستاسو یو شرط نه دی
په شرایطو به نه راځئ، راشئ زما خواله چې ما ته فیصله وکړه، فیصله به زه کوم. شرطونه دا ستاسو نشتي. د منافقانو مشر به ورته وي عبدالله ابن ابی ابن ابي سلول. دا د منافقانو دوی ته به د منافقانو سردار وي. دا د منافقانو مشر و. منافق به یې دې ته وي چې ځان یې هسې مسلمان ښکاره کړی، نور به و ټول دا د طور طریقې دا د کافر و. او دا د هم یهودو نه په چل باندې ځان یې مسلمان کړي وو دې خلکو، او د زړه نه مسلمانان نه وو. نو دی د نبي علیه صلات وسلام خواله راغی او هغه ته نبي علیه صلات وسلام ته یې منت شروع کړو، دا زما حلیف دي، زما د قبیلې دوی سره معاهدې دي، ته دا مهرباني وکړئ دا معاف کړه. نبي علیه السلام وی دا زه معاف کوم نه. دې منافقانو مشر وي هر څه چې د نبي علیه صلات وسلام څادرې ونیوي چې زه تاسو پرېږدم نه منت تاسو ته کوم، یا جمعه مړ کړئ. نبی علیه صلات وسلام خو دې ښکاره مسلمان و که نه، نو هغه وی زه ستا د وجې به دې زه معاف کړم. نو چې دا یې معاف کړم، دغه یهود چې وو نو بیا رو 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 د دې ځای نه نقل مکاني شروع کړه، خیبر ته لاړ، دا ځای ټول خالي کړ. هلته بل طرف ته د مکې قریش، د مکې کافر، هغو ته د تجارت ډېره لویه مسله وه، ځکه د بدر واقعه چې رم راغل وه نو مسلمانان دا قافلې نیولو له تلي وو. الله پاک ته دا خوښه نه وه چې دا د ذاتي اغراضو بندي شي، بلکې دا خبره د جهاد شي. نو د بدر واقعه پکې راغله. نو دوی د لار د دوی د شام چې وه هغه په مدینه وه، نو دوی ته دا هم یو مسله وه چې اوس مونږ تجارت د مدینې لار په هغه اوس مسلمانان مونږ پرېږدي نه، په دغه لار که ځو نو مونږ به لوټ کړي. نو ابو سفیان بله لار منتخب کړه، داسې کار وکړی اوږده به یو لار چې هغه اوږده وه خو د هغو په نسب محفوظه وه، او یو قافله یې تیاره کړه او وی راشئ خپل مالونه په دې قافله کې ولګوئ چې دا تجارت او دا نفع مونږ ته ډېره وشي، یو خو به مونږ ته فایده هم راشي او بل به مونږ بیا په دې باندې ځان برابر کړو. د مسلمانانو نه خو به بدله هم اخیستل پکاري که نه. لکه بدر کې زمونږ تېر کاله زمونږ 80 سرداران یې مړه کړلي، او ډېر په پټه یې دا قافله دغه کړه ویلېږله، او پکې صرف د 1 لاک روپو سپین زرو او نور سامانونه هغه خو نور جدا و. کافرو د مکې ډېرې روپۍ خپلې په دې لګولې، او وایي چې څوک درنه خبر نه شي خبروئ څوک مه. د الله شان ته وګوره، یو مسلمان دی او یو کافر دی. په هغه وخت کې شراب څکل منع نه و، حرمت د هغې نه و راغلی. شراب به مسلمانانو هم چې چا څکل نو څه منع نه وه، او کافرو خو څکل. نو یو کافر یو مسلمان ناست دی، شراب یې څکلي دي. د شرابو نشه داسې ده چې په دې نشه کې بیا سړی چې کوم حقیقت یې هغه دوی، او په دې بعضې جیلونو کې د کافرو هغو دغه نه مجرم نه چې خبرې وباسي نو هغه یې اول نشه کي، شراب وله ورکړي یا څه بل څه طریقه باندې، نو هغه بیا رښتیا هغه وایي. یو نوم نعیم ابن مسعود و، بل نوم سلیم و. نعیم ابن مسعود وی چې زمون قافله را روانه ده،
او پاغې کې مونږ ډېر مال لګول دی د خیره راشي نو مونږ به بیا مسلمانانو سره پیږو د مسلمانانو خبر باخلو خپل بدله واخلو او نورې خبرې وکړي چې داسې کار دی هغه کار دی څه حالونه و هغه یې ټول وي چې هغه حالونه یې ټول وي نو دغه کوم مسلمان چې ورسره ناست و هغه مسلمان که نه په مسلمان خفه کېده د پټ خبر ولېږه مدینې والو ته نبي علیه الصلاة والسلام د کافرو قافله ده نبي علیه الصلاة والسلام او هغه قافلې سره 200 کسان د هغې صرف د حفاظت دپاره روان وې ځئ چې قافلې پسې ځو ابو سفیان ته پته ولګېده نو هغه قافله پرېښوده او وتښتېد دې نه وروستو بیا ابو سفیان خلک راجمع کړه چې یاره د دې خبرې اوس څه غور پکار دی دا خو زمونږ لار محفوظ نه ده او تیر کال یې رالاویا کسان مړه کړه اوس مونږ تجارت هم نشو کولی تجارت نه کوو نو بیا به خورو څه ځکه عرب تاجرانو هغو به د هغو ټول روزګار د تجارت به یې کوو او په هغې باندې به یې خپل خرڅ خوراک دا کوو نو ابو سفیان دې نه وروستو په قبیلو وګرځېده او وی ابو سفیان چې و دی یو ښه مقرر و دا هرې قبیلې ته لاړه او دا هغه یې ورته وکړه چې راجمع شه چې د دې خپلې خبرې څه لار راوباسو د دې سردارانو بدل واخلو هغه زموږ د عزت سوال دی نو په دې لږ وخت کې 3000 کسان لښکر راجمع او په بدر کې ابو جهل او نور غټ غټ سرداران هغه موجود او هغو 1000 کسان تیار کړي او ابو سفیان په دې لږ وخت کې 3000 کسان راجمع کړه نو لښکر تیار شو دوی چې د مکې نه ووتل نبی علیه الصلاة والسلام خبر شو چې کافر د مکې نه راووتل او 3000 کسان دي ورسره نو دوی خو څه هسې نه دي راوتي خو موږ سره جنګ له راوتي دي مسلمان ختمولو راوتي دي او مدینه زموږ دا ښار ختمولو راوتي دي نبی علیه الصلاة والسلام صحابه راجمع کړه چې کوم د مشورې کسانو هغه یې راجمع کړه او نبی علیه الصلاة والسلام مشوره واخسته چې کافر را روان دي نو مشوره په دې وه چې دې مدینې کې پاتې شو دفاع وکړو که نه مخکې لاړ شو هغو سره بل ځای کې وجنګېږو خو به موږ دلته هم مدینه کې ورسره خو دا مدینه به موږ له ښیي که نه مخکې وځو کم صحابه چې بدر نه پاتې شو ځکه بدر کې په هغو جنګ له تلي نه و 313 کسانو خو جنګ له نه و تلي د قافلې په تکل تلي او کم فضیلت او کم غوروالی الله چې د بدریانو بیان کړی و چې دا د بدریانو اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم الله پاک ورته فرمایو چې څه کوئ تاسو ما تاسو ته معافي کړله دا لوی لوی فضیلتونه نو هغو په دې دغه چې ارمان دی موږ هم دې بدر له تللی وی د هغو دا خواهش و چې مونږه ووتی جنګ له دې مشرانو صحابه او نورو دو نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو چې ستاسو څه خوښه ده نبی علیه الصلاة والسلام وی زما خدا خوښه ده چې مونږ په دې مدینه کې پاتې شو خپله دفاع به کوو
هغه به موږ سره څو جنګېږي او څو کومک به د مدینې او د مکې په منځ کې سوونو کیلومتره فاصله ده. بیا پوخانو پاسونو ډېر ټایم پکې لګي. کومک به څو راځي، څو بدونه سي، خرڅ خوراک به وله څوک ورکوي، تنګ به شي ځي به. موږ به په وقفه باندې پې حمله هم کوو. او دلته زموږ خپل کلی دی، اوبه شته، خوراک شته، هر څه به موږ ته میلاویږي. نو د نبي علیه صلات وسلام دا خوښه وه. او د منافقانو مشر چې و هغه هم دا خوښه وه چې موږ د مدینه کې پاتې شو، خو د هغه د بزدلتیا د وجې وي او نبي علیه صلات وسلام د حکمت د وجې وي چې دې کې زموږ خیر دی. او هغه بل خو په خپله یېرېده نو چې د یرې د وجې وي چې موږ لا نړئ. نبی علیه صلات وسلام د صحابو تپوس وکړو چې دا د څه د وجې تاسو وایئ چې موږ دلته پاتې کېږو، تاسو خو د الله پیغمبر یې، څه وجه خو به خامخا یې. نبی علیه السلام وایي ما یو خوب لیدلی و. خوب مې ولیده چې یو غوا ده او هغه حلاله شي. بل زما توره چې دا هغه پته شي او په دې توره کې لکه چاکو چوړکۍ چې سړی هسې سیمټ و دې له راواچي په دې کې دا کندې کندې وشي، نو زما په دې توره کې هم دغسې پته شي د دغسې کندې پکې شي دي، کټونه پکې راغلي دي. او درېیم بیا ما دا خوب لیدل دی چې بیا موږ یو محفوظې قلعې ته داخل شو. صحابه ووایي چې د دې تعبیر څه دی؟ وی تعبیر یې دا دی چې دا غوا چې حلاله شي، د دې تعبیر دا دی چې زما صحابه به شهیدان کېږي پکې. بل زما دا توره چې پڅه شي ده او په دې کې کټونه راغلي، کندې راغلي، پڅه ده. د دې څه مطلب دی؟ وی د دې دا تعبیر دی چې زما څوک قریبي رشتې دار به پکې هم شهید کېږي. وی دا درېیم چې ته بیا محفوظ قلعې ته داخل شئ، وی دا بیا مدینه منوره ده، پیادې ته موږ راغلي او دې خپل کور ته محفوظ شي. نبی علیه صلات وسلام دا کوم چې نوتلي بدر ته د هغه کسانو دغه یې چې واورېده د هغو اصرار، نبی علیه السلام څه ونه ویل، لاړ کور ته لاړ. هلته چې نبی علیه السلام کور ته ننوت، دلته دې صحابو ته خیال شو چې یا خو موږ ډېر بد ونه کړو چې د پیغمبر علیه صلات وسلام هغه دا خوښه ده چې موږ د مدینې ته پاتې شو مدینه کې، او موږ ویو نه چې موږ وځو د مدینې نه د دشمن مقابلې له ځو. نو هغه د الله پیغمبر دی، هغه موږ خفه کړو، نو دا خو نافرماني موږ وکړه چې نبی علیه صلات وسلام راوځي نو دا خبره ورته کوو. نبی علیه صلات وسلام ایثار و چې راغی، جنګي لباس یې اغوستی دی، ځان یې برابر کړی، سر باندې د اوسپنو ټوپۍ هغې ته به یې خود وي، زغرې دوه یې اچول دي، او دغه وخت چې کوم جنګي اسلحه وه، نیزه، توره، ډال، دا یې راغوستي دي، تیار راووت. هغه صحابه ورته عرض وکړو چې یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو خوښه د پاتې کېدو ده، نو جو موږ به پاتې شو. نبی علیه السلام یې وس نه کېږي، د الله پیغمبر چې کله جنګي لباس واچوي نو بیا هغه شان سره دا مناسب نه ده چې هغه دې بیا وباسي، خپله اراده دې بدل کړي، دا نشي کېدی. زه اوس به ځو. نبی علیه صلات وسلام سره د صحابو هغه روان شو، بهر ته ووت. او د منافقانو د مشر هم دغه رایه وه چې موږ دې پاتې شو، نو هغه خفه شو چې زموږ په رایې باندې څوک عمل نه کوي، مشوره باندې زموږ څوک عمل نه کوي، او هسې موږ مشورې له راغواړي صرف. دا خو ځانه یېرېده او و منافقه، نو خپل 3,500 کسان د هغه چې کوم ملګري وو هغه یې د عین موقع باندې چې دوی روان شو د هغه ځای نه یې واپس کړ چې موږ جو خفه یو او زموږ خبره منلی کېږي نه.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شپږ نیم سوه کسان پاتې شو. زر کسان ودیو په هغې کې د درې نیم سوه لري که شپږ نیم پاتې شو. او د منافق کار دا دی چې په عین موقع باندې تښتېدل او دا نور خلک سستول. د دې نورو کاره مسلمانانو په زړونو کې شکونه اچول. نبی علیه الصلاة والسلام ووت او احد ته ورسېد. کافر هم رارسېدل دي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دا احد داسې غر دی چې د دې ما سره مینه ده. دا احد زما سره مینه کوي دا غر، او زما د دې احد سره مینه ده. او بیا ګوره په دقه چې کوم احد غر ورسره مینه کوي په هغې کې د هغه د محبوب ستا شکست میلاو شوی دی. او په هغه شکست به زه وایم چې هغه شکست نه و، ظاهري شکست و. او د هغې اسباب به بیانو لږ چې یاره شکست څنګه نه و. تښتېدلي بیا وروستو کافر دي. نبی علیه الصلاة والسلام 2 ورځې دغلته ایثار دی. نبی علیه الصلاة والسلام یو دو چې ورسېده نو نبی علیه الصلاة والسلام په دغه کې یو غونډۍ ده دې غره کې وړه شان غونډۍ ده او هغه طرف ته چې بیا لږه ونې لار ده. نبی علیه الصلاة والسلام یو بهترین جرنیل هم په جنګ او په دې باندې ډېر ښه پوهېده، سوچ یې رسېده. نو 50 یا 80 کسان نبی علیه الصلاة والسلام بره په دې غونډۍ کښېنول. په هغوی امیر مقرر که او هغو ته یې وویې چې زما صحابهو که کته هر چل چې کېږي خو تاسو به د دې غونډۍ نه راکوزېږئ نه. که موږ جنګ بیلو که ګټو خو د دې غونډۍ نه به نه راکوزېږئ. او تر دې پورې وویې چې که موږ ټول شهیدان شو او زموږ دا غوښې ځناور راځي درندګان او خوري خو تاسو به د دې ځین نه راکوزېږئ. دومره پورې تاکید یې وکړو. نو چې کله جنگ شروع شو اول نه به یو کس مخکې لېږه مقابله به یې کوله. مقابله به وه کافرو یو کس راولېږه هغه مسلمانانو مردار کړه. دویم بل مقابلې راوت هغه بل کس د کافرو چې و هغه هم مردار شو. دریم کس راولېږه هغه هم مردار شو، مسلمانانو مړ کړ. نو کافرو په زړونو کې یاره راغله. بیا وی راځئ چې اوس په شریکه پې حمله وکړو. په شریکه حمله وکړه. مسلمانانو یو زوروره حمله وکړه او کافر یې په شا کړه تر دې چې کافر تیت تر بیتر شو، ځانه جنګېده. په جنګ کې پخوا بچي و نو هغې کې به صفونه و، میمنه به یې ورته وي، میسره او قلب او دا هغو خپل ترتیب و. نو هغه تې روان شو. ځانه څوک لس ټولګي کې لس کسان جنګېږي، څوک یوازې جنګېږي او مسلمانانو هغو په مخه کړه. کافر وتښتېدل، تښتې روان دي. بره غونډۍ باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام کسان مقرر کړي هغو خپل د امیر ته ووي چې کافر لاړه او مسلمانان لګیا دي، غنیمت مال د کافرو نه چې څه بیا پاتې شي هغې ته بیا مال غنیمت وي. که پکې تورې ډال اسونه دا ټول مال غنیمت دی. که پکې زنانه د هغو نه پات شي هلکان دا ټول مال غنیمت دی. دا بیا د مسلمانانو دی. بیا خپل منځ کې په شرعي طریقه باندې تقسیم کړي جنګي اصولو باندې. نو زوی چې موږ هم لاړ شو کوشو او هغو سره مال غنیمت راټول کړو، خپله حصه پکې واخلو. تی بیا امیر ورته ووي چې نبی علیه الصلاة والسلام په سختۍ سره ګورې منع کړې ده. وی چې که هر څه کېږي خو تاسو به نه راکوزېږئ. نورو صحابه ووي چې نبی علیه الصلاة والسلام خیال به دا و چې یاره که جنګ موږ چاته بیله تاسو به نه راکوزېږئ. اوس خو خبره ختمه شوه. ته وګوره صحابو ځانه تورې ایښي دي او مال غنیمت راونډوي.
امیر وینا تله نشتی دی ډیرو کسانو د امیر خبره ونه منله او دو کوشو 10 کسه بره پاتې شو دوی کوشو هم هغو سره مال غنیمت کې مشغول شو امیر وی ما ته نبی علیه صلات وسلام په سختۍ سره ویل دي هغه 10 کسه ورسره نور پاتې شو موږ نه ګوزیږو هر چل شي دوی دا مال غنیمت راغونډې او هغه نور صحابه چې مخکې دي هغه کافر زغلی کافر زغلی روان دي خالد بن ولید لا مسلمان نه دی دا یو بهترین جرنیلو د دې ټول لښکر قیادت چې واسي مشرۍ کې د ابو سفیان او د جنگ قیادت هغه خالد بن ولید کو خالد بن ولید چې ولید چې برکسانه ونشتي کم دي کوشي دي 10 کسه پاتې دي دا خپل ملګری کافری راجمه که چې سړو څه کوي تاسو 3000 هغه لږ کسان دي بیا تاسو باندې خپې اوختي دي څه کوي ځان سره یو ټولګی واغسو دغه غونډۍ په شا تاو شو اولې هغه صحابه لس چې وو هغه شهیدان او بیا کته د جنگ میدان ته کوشو نو صحابه خو څه په هغه خدا خیال دی چې جنگ ختم دی چاتوري خې دي او څوک په مخه نو دو دې شان شو شروع کړپې او مخکې نه आवाज وکړو چې هغه خپل ملګرو ته چې تاسو راوګرځئ موږ اوس راغلي یو او مسلمانان په منځ کې ګیر شو مسلمانان تتر بتر شو او کافرو مسلمانانو قتل شروع نو مسلمانان ګیر چاپیرا کر ورش بعضې پکې وی د دې دغه نه دغه شو او کافرو چې کوم ځای کې نبی علیه صلات وسلام دی هغه یې ولید نو خپل ټول زور یې په نبی علیه صلات وسلام په طرف ځکه د الله پیغمبر دی او دغه وخت کې د صحابه او جرنیل هم دی او د جنگ قانون دا دی چې جنگ کې مشر باغو مړ که نو د دې نورو حوصلې به په خپله کېناستې او هغو به کمزوري شو یاره به پرې راغله رعب به پرې راغی او هغو به جنګ وبېله خو څه صحابه نبي علیه صلات وسلام سره ولاړ دي او کافر راځي او نبی علیه صلات وسلام صحابه هغو لګیا دي او کافر د نبی علیه صلات وسلام نه لرې کوي علی رضی الله تعالی عنہ په دغه جنگ کې ډېر لوی بهادري او میړنتوب ښکاره کړ د کافرو ټولګی راځي او علی رضی الله تعالی عنہ یوازې هغه سره جنگي نورو ډېرو صحابهو خپل ځانونه یې نبی علیه صلات وسلام ته نیولي دي او په نبی علیه صلات وسلام باندې خپل ځانونه قربان کړ طلحه رضی الله عنه نبی علیه صلات وسلام سره ولاړ دی او د نبی علیه صلات وسلام باندې په تورم دا گزارونه بچ کوي چې غشي راځي هغه به په خپل لاس باندې یو لاس د طلحه هغه به شل شو زخمی شو دومره غشي او گزارونه به لګېدلي چې هغه به کار نه کوي یو کافر گزار وکړو په نبی علیه صلات وسلام باندې او د نبی علیه صلات وسلام په د سر هغه ټوپۍ چې وه په هغې ولګېده او هغه کړۍ چې وه هغه یو یې په سر کې لاړه او یو یې په دنده غاښونو کې لاړه او نبی علیه صلات وسلام نه وینې روانې شوې او د دې ډېرې کمزورتیا د وجې نبی علیه السلام یو کنده کې ارتاو شو په دې کې شیطان आवाज وکړ
چې ان محمدا قد قتل، چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه شهید شو. د صحابهو د لاسو خپو نه دم وخته چې دا به اوس څه کېږي، او صحابه چې دي نو کرور شو. او څه صحابه نبی علیه الصلاة والسلام سره ولاړ دي. اخر بیا ټول یو صحابي ناست دی بیرته او سر یې نیول دی، نو هغه بل صحابي ورته وایي چې ته ولې؟ وایي نبي علیه الصلاة والسلام شهید شو. نو هغه ورته وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام شهید شو، نو بیا د دې دنیا پنځه دی. نو راځه وایي چې موږ هم ځان د هغه په دین باندې قربان کړو. او مالا د احد د غره نه د شهادت خوشبو راځي، او لاړه جنګېده د کافرو سره تر دې چې شهید شو. صحابه بیا راجمع شو او حمله یې وکړه. بعضو صحابه ولده چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه خو ژوندی دی، ټول بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته راغونډ شو، خو د نبی علیه الصلاة والسلام نه یې کافر لرې کړ. بیا صحابه کوشش دا وکړه چې اوس دی مونږه دې بره لږ اوچت ځای ته وخېجو، وینې تېویږي چې دا د دې څه انتظام وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام یو ځای دی هغې ته یې اوچت وخېجو، نبی علیه الصلاة والسلام ډډه ووهله او بیا ورو ورو بره اوچت ځای ته غره ته هغه وخته. عبدالرحمن بن عوف هغه نبی علیه الصلاة والسلام نه دا کړۍ راوباسي، نو هغه کړۍ غاښونو کې ونیوله چې زور یې کړه. هغه کړۍ دومره مضبوطه تلې وه چې د عبدالرحمن بن عوف غاښونه راووتل، هغه کړۍ راونه وته، یو دوه غاښه پکې ووت. خو هغه بیا په نورو غاښونو باندې دا وینې تېبیږي، خو هغه کړۍ اخر راویسته. چې کړۍ راویسته نو د وینو فوارې شوې. څه کوشش کوي صحابه له چل نه ورځي چې اوس وینه څنګه بند کړي. فاطمه رضی الله عنها هم په یو کیم کې وه، هغې ته پته ولګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام زما بابا زخمی شوی دی. راله الله پاک والا په دغه وخت کې ډېر فهم ورکړی و چې د دې دغه نه به د کجورو پاڼو نه به دوی چټیانې جوړولې. دا ولګېده هغه چټایي لږه وانې وسېدله، او د هغې دا ایره توده نبي علیه الصلاة والسلام په دې جامه کې کېښوه، کوم ځای نه چې کړۍ تلوه هغه وینه ودرېده. هغه وینه ودرېده، نبي علیه الصلاة والسلام بیا صحابه وبره اوچت وخېږه او صحابه ورسره وختل. کافرو چې ولیده جو خدا خیال وکړو جنګ مونږ وګټه، ځکه 80 کسان یې پکې شهیدان کړه د صحابه، او د کافرو 22 کسان مردار شو، هغه په دې جنګ کې مړه شو. ابو سفیان आवाज وکړ چې افیکم محمد صلی الله علیه وسلم، آیا پتا سو کې محمد شته؟ نبی سلام وی لا تجیبو، جواب مو ورکوئ. بیا وی افیکم ابو بکر، آیا پتا سو کې ابو بکر شته؟ ځان بوګي چې دا ژوندي دي که مړه شي دي، شهیدان شي دي. نبی سلام وی جواب مو ورکوئ. بیا وی افیکم عمر،
عمر رضی الله عنه لډیر غصه ورغله که دا غنه خو به صبر نه کېده. نبی سلام وی لا تجیبو جواب مه ورکوئ. چې دا وی نو د ابو سفیان دا خیال وکړه چې دا ټول جونیش دي. د هغه وی ان قتلوا جمیعا فاعلو هبل، دا ټول په جمع قتل شي نو هبل زنده‌باد، هبل اوچت دی، هغه زموږ مدد وکړه. هبل د دو بوتو د هغې عبادت به دې د مکې کافر وکړو. نبی علیه صلات وسلام چې د کفر دا کلمه واورېده وی الا تجیبو، تاسو جواب نه ورکوئ. اوسه پورې نبی علیه السلام وی چې مه ورکوئ جواب، تاسو څه به وایئ. اوس وی چې تاسو دا جواب ولې نه ورکوئ. صحابه وی چې یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه جواب ورکړو. نبی علیه السلام وی الله اعلی و اجل، الله لوی ذات دی، د بزرګۍ والا ذات دی. ابو سفیان وی لنا العزا ولا عزا لکم، زمونږ د پاره عزا دی، ستاسو عزا نشتی. عزا هم د دوی یو بوتو. دا نن چې موږ له دا فتح راکړه دا خو عزا په وجه وشوه که نه. که ستاسو عزا وی تاسو د هغه عبادت کولی نو تاسو له به یې فتح راکړې وه. نبی علیه السلام وی جواب ورکئ الله مولانا ولا مولا لکم، الله زمون مددگار دی او ستاسو څوک مددگار خو نشتی که نه. زمون مددگار څوک دی؟ الله دی. بیا ابو سفیان وی یوم کیوم بدر الحرب سجال، وی دا دغه چې دا د هغې د بدر په بدله کې ده. بدر کې تاسو مونږ له شکست راکړی او دې کې مونږ تاسو راکړه. الحرب سجال، دا جنګ چې دی دا د بوکې په شان کې دی. کله بوکه یو کس راوباسي، کله بل کس راوباسي. هغې کې تاسو بوکه راویستې وه بدر کې، دې کې مونږ راویسته. او هغې کې تاسو زمونږ نه اویا وجلیو او دې کې مونږ ستاسو نه اویا ووجل. جنګ خو بوکه ده، یو کله کله پکې داسې کېږي. نبی علیه السلام وی نه داسې نه ده. قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنه لسنا سوا. ستاسو هغه مونږ چې کوم ستاسو مړی کړي و اویا هغه په جهنم کې دي او زمونږ دا اویا چې دي دا په جنت کې دي، دا جنت ته الله بوتل دي. نو مونږ څنګه مونږ او تاسو برابر نشو کېدی. بیا ابو سفیان حکم وکړ چې ځئ واپس ځئ، جنګ مونږ وګټه، ځئ چې ځو. دوی واپس شو. نبی علیه الصلاة والسلام په دې شهیدانو باندې ګرځېده. شهیدانو باندې ګرځېده. نو حمزه رضی الله تعالی عنہ ویله نور شهیدان هم پراته دي او حمزه رضی الله تعالی عنہ او وحشی د هنده یو غلامو هغه وحشي له پیسې ورکړې وې چې ته به دا حمزه وژنې. نو حمزه یې شهید که او بیا دا هنده راغلې وه. دې د حمزه رضی الله عنه نه غوږونه غوڅ کړه، پوزه یې ترې غوڅ کړه، سینه یې والا وڅیرله، اینه یې راویسته او هغه یې باندې چکونه ولګول. وی دا به زه دقسې ومه خورم، خو هغه یې تېره نه شوه. لکه دې حمزه رضی الله تعالی عنہ د دې پلار تره او ورور دا وجلي په بدر کې.
نو دی هغه بدل هغه ستا هغه کار یو او حمزه یې ډېر په بېدردۍ باندې شهید او وحشي په دوکه دی وژلی یو ځای کې ورته پټ شوی او بیا یې د نیزې ګزار کړی و نبی علیه الصلاة والسلام چې خپل تره ولیده فبکا رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی ابکانا نبی علیه الصلاة والسلام وژړل صحابه وایي چې تر دې چې موږ هم وژړلو نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام د صحابهو د دفنولو حکم ورکړ په دې کې یو واقعه د حنظله رضی الله عنه هم ده حنظله رضی الله تعالی عنه نوی واده کړلی او د واده شپه یې وه د شپې خپل بیبي سره میلاو شوی دی سهار غسل له ته نو اواز یې واورېده چې نبي علیه السلام احد ته لاړ چې دا یې واورېده نو غسل ته سم نه شو او لاړ نبی علیه الصلاة والسلام پسې لاړ او ځان یې د جنگ میدان ته ورسو نو په دې کې دی احد جنگ کې حنظله رضی الله عنه هغه هم شهید شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام د صحابهو کفن دفن کوي مشغول دی چې ګوري یو زنانه را روانه ده راله نبی علیه الصلاة والسلام خواته وی خبر شویم چې زما خاوند شهید شوی دی دومره د صحابهو په الله باندې کلک ایمان و چې چغې سورې دا نشتي په خپله میدان ته راله وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه یو عرض کوم دی غسل ته نه دی سم شوی نو دله به غسل ورکوي کنې شهید چې یو کس شهید شو شهید له بیا غسل نشتی دی به په دغه جامو کې کوم کې چې شهید شوی دی په دغه جامو کې به دی سپاري او غسل دله نشتی نبی علیه الصلاة والسلام چې وکتل فرشتې راغلي او حنظله رضی الله تعالی عنه له غسل ورکړ دی دې وجې نه دته په حدیثو کې غسیل الملائکه وایي هغه کس چې فرشتو وله غسل ورکړلی کله په حدیثو کې د ده ذکر وي نو دته وایي غسیل الملائکه چې هغه کس چې هغه له فرشتو غسل ورکړلی نبی علیه الصلاة والسلام یو نو دی کفن دفن کې دی مشغول دی په دې کې چې ګوري یو زنانه را روانه ده د جنگ میدان ته نبی علیه الصلاة والسلام چې ولیده وی پیژنده چې دا زما ترور ده او د حمزه رضی الله تعالی عنه خور روانه ده نبی علیه الصلاة والسلام وی چې دا زنانه دا منع کوي ځکه زنانه ذات ده نو دا کله خپل رول په دې حال کې لیدلی شي هغه چې منع کوله نو هغه نه منع کېده بیا ورته د صحابه ووایي چې نبي علیه السلام ویل دي وی نبی علیه السلام ویل دي وی زه خبر شویم چې زما ورور ډېر په بېدردۍ باندې شهید شوی دی ما ته پته ده ما دا 2 څادرې راوړي دي
په دې کې به هغه له کفن ورکړی او لاړه. هغه څادر یې نبي علیه الصلاة والسلام ورکړي. چې هلته ګوري د حمزه رضی الله عنه خوا کې بل یو انصاري صحابي پروت دی. نبی علیه الصلاة والسلام یې دا یو څادر دله ورکړی، ځکه دا خو کیدی نه شي چې زما تره دی هغه له دې دوه څادرې او خوا کې بل هغه له دې یو کفن هغه یو څادر هم نه وي. نو چې څادر یې وکتې نو یو څادر اوږد دی او یو لنډ دی. دا خو هم بیا پکې بېرامي راځي. نبي علیه السلام کنې ورکړي دقه خپل رول لا دی خور دی. خو نبي علیه الصلاة والسلام دا هم خوښه نه کړه. وایي زه یې خسړی وغواړئ. خسړی چې وویسه نو د حمزه رضی الله تعالی عنه هغه لنډ څادر راوخت. هغه یې حمزه رضی الله تعالی عنه باندې واچو. دا څادر لنډ و که سر والا پټۍ نو خپې راښکاره کېږي، که خپې پټۍ نو سر یې ښکاره کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې په دې سر والا پټ کړئ او په دې خپو باندې ولا واښه بروزه دا واچوئ او دفن کړئ. نو دا واقعات هم د احد دي. ابو سفیان هغه چې کله واپس له ابوا یو ځای دی هغې ته ورسېده او ابوا دا ځای دی کوم ځای کې چې د نبي علیه الصلاة والسلام مور وفات شوې وه. که ستاسو یاد وي نو ما تاسو ته ویلي وو سیرت کې نبي علیه الصلاة والسلام ماشوم و او دا یو خوشی ځای دی. نو دغه ځای ته چې ورسېده دلته یې دمه وکړه، شپه یې یو تېره کړه ابو سفیان او نورو کافرو. نو دی ابو سفیان ووایي چې سړو دا موږ څه وکړو؟ تلي نه زموږ په لاس باندې مال غنیمت راغی، نه موږ مدینه قبضه کړه، نه موږ نبي علیه الصلاة والسلام هغه شهید که، هغه هم ژوندی دی. ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم دا ټول ژوندي دي. نو موږ څه چل وکړو؟ دوی موږ به مدینه سیزو. نو موږ خو څه هم نه کړو. نو زموږ ګټه په څه شوه؟ موږ په څه شي ګټه وکړه؟ راځئ چې واپس ځو چې دا مدینه او قبضه کړو. دا کم کسان چې پاتې شوي دي چې دا ټول ووژنو، شهیدان یې کړو. نبي علیه الصلاة والسلام 2 ورځې په دغه ځای کې دی. شهیدان خپل هغو کفن دفن هغه نوزګار شو. په دې کې جبریل علیه الصلاة والسلام راغی. وی تا خو زغره او جنګي لباس لر کړلی؟ نبي علیه السلام وی ما خو لا نه دی لر کړی، تازه چې ځو ابو سفیان دوپسې. نبي علیه الصلاة والسلام یې صحیح ده که د الله خو نه وه. نبي علیه الصلاة والسلام حکم فرمایا چې موږ سره به هغه کس دی چې کوم موږ سره په دې احد په جنګ کې شریک شوی دی او بل کس چې څوک نه دی شریک شي هغه به نه شي. په دې کې د هغه منافقانو مشر وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه به تاسو سره اوس ځمه خپل د دې ټول لښکر. او نه ته به اوس موږ سره نه ځي. او صحابه پکې څوک ډېر زخمیان هم دي او بل د نبي علیه الصلاة والسلام حکم دی چې هغه کسان به ځي ټک مار دي. وایي زه یو کس هغه وایي زه خو تلی نه شم، بل ورته وایي چې ته ولې غم کوې؟ زه به تا په شا وړم، چې زه ځمه نو تا به په شا ځان سره وړم. خو تا به د نبي علیه الصلاة والسلام ویل دي چې تاسو به ځئ نو موږ به ځو، بلکل تا زه پرېږدم نه، ته به هم ځې. هغه خوشحاله شو. نو چې دو حمراء الاسد یو ځای دی هغې ته ورسېده.
ابو سفیان هم اراده کړو چې موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې ځو، هلته نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې ورسېد. ابو سفیان ته چې پته ولګېده نو هغه وایي چې حیران شو چې دا څنګه قوم دی چې زخمیان دي، کسان پکې موږ مړه کړه او بیا په موږ پسې را روان دي، موږ لا دا دغه کوو چې موږ ورپسې ځو او دی هغه موږ پسې راله. په هغو باندې رعب راغی. بیا یو کس ولیکه چې لاړ شه اوس دو ته څه خبر وکړه چې څه دغه خو جوړ شي که نه، خالص شرم دی. مکې والا به وایي چې تاسو څه فتح تاسو څه شی وکړو، څه شی راوړ، غنیمت تاسو رانه وړه، راوتښتېدې تاسو. نبی علیه صلات وسلام بیا ستاسو په تعاقب کې تاسو پسې بیا راغی، نو تاسو جنګ وګټه که هغه وګټه. او نبی علیه صلات وسلام ژوندی دی او د هغه نور صحابه هغه ژوندي دي، نو تاسو څه چل وکړو. اوس لاړ شه ته پرتوګ جوړ کا، هغه ویروه، ورته وایه چې کومک هغو پسې را روان دی، هغو له خو لوی کومک راغلی او ډېر په جوش کې را روان دي. نو دغه سړی لاړه نبی علیه صلات وسلام د تپوس وکړي چې څه حال دی، هغه وایي ډېر جوش و خروش کې را روان دي او کومک ولوم را روان دی. الله پاک هغه بیانوي چې فزادهم ایمانا، الله پاک د دې هغه صحابه ایمان نور هم دې سره زیات شو، لوی جوش کې راغلی چې راضي دي. وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل، او دوی وی حسبنا الله ونعم الوکیل، الله موږ له پوره دی او الله ښه ذمهوار دی، کارساز دی. دا هغه دعا ده چې چېرته سخته راغله صحابه په دې وخت کې وي، الله دغه ورته اسانه که کافر وتښتېد. عائشہ رضی الله تعالی عنها هغې باندې دې منافقانو تهمت لګولی او هغه په هغه وخت کې وي الله د هغې د صفایۍ دپاره یو رکو سورت نور کې پوره راولېږله. ابراهیم علیه السلام د اور په وخت کې وي الله ورته هغه اور ګلې ګلزار کړو. چې ډېر واقعات دي، دا یو بهترینه وظیفه ده. نو ابو سفیان هغه بیا سره د خپل لښکر نه هغه لاړه وتښتېد، واپس شو او نبی علیه صلات وسلام د دغه ځای نه بیا مدینې ته واپس را روان شو. دغه ځای پورې موږ خپل سبق ورسو انشاءالله که جونې بیا به خپل سبق مخ په وړاندې بوځو. الله تعالی دې موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا الله الحليم القيوم سبحان الله. اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا الله زمون گناهونه معاف کړي، الله د ټولو مسلمانانو گناهونه معاف کړي، الله الله زمون نه راضي شي، الله الله دا سیرت زمون نه ډېر په خیر سره او سر ته ورسوي، الله امین کې موږ نه پاتې کوه الله. الله کوم سبق چې موږ شروع کړلی دې سره زموږ د دې وړو او د لویو شوق پیدا کړي. کومې جینکې چې په شوق راځي د الله د دوی د شوق نور زیات، الله د دوی د هر څه حفاظت وکړي، مالونو جانونو، الله د دوی د عزتونو حفاظت وکړي، الله د دوی حاجتونه پوره کړي، الله څه حاجت یې الله خپل د غیب خزانو نه پوره کړي. الله یا الله ته زموږ نه راضي شي، زموږ ګناهونه معاف کړي، مور پلار ګناهونه معاف کړي، ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. الله یا الله څومره کسان وفات شوي دي، الله په ایمان درغلي دي، په عمل کړېږي، الله د هغوی سره ښه وکړي، د هغو مغفرت وکړي. الله الله موږ له د آخرت د تیارۍ موقع راکړي. الله الله زموږ فکر غم د آخرت کړي، د دنیا د غمونو او د دې نه موږ ساتي.
د آخرت د توفیق مونږ راکړي الله نیک اعمال زموږ نصیب کړي الله ته زموږ نه راضي شي الله ته زموږ نه راضي شي الله هغې پورې مرګ به راورسي چې څوک ته راضي شي الله نن که